السلام نے د انسانیت ذریعہ شروع کړه ټیم پټیم باندې الله رب العالمین مونږ ته انبیاء راولېږل د هدایت د پاره چې خالق لا یزال مونږ وپېژنو. رب العالمین کائنات پیدا کړو د الله جل جلاله په ذات باندې سوال نه اوچتیږي. بیوقوف خلق پنندی دور کې د الله جل جلاله په ذات سوال اوچتای، څوک د قرآن په عقاید باندې سوال اوچتای، څوک د رسول الله په ذات سوال اوچتای، څوک د رسول الله په اصحاب سوال اوچتای، څوک د اصحاب په شاګردانو تابعین ائمه عظام باندې سوال اوچتای، څوک په تبع تابعین سوال اوچتای. زما مسلمانانو رونو زمون اهل سنت والجماعت جماعت هغه جماعت دی الحمدلله ثم الحمدلله موږ د نبی دفاع ام کو، په خپل جسم کو، په خپل مال کو، په خپل زبان کو. موږ د رسول الله د صحابه دفاع ام کو، موږ د ائمه عظام دفاع ام کو. موږ د رب العالمین عجز بندگان کڅوک زما د رب په ذات باندې لاس اوچتای، زما د رب کائنات په قرآن باندې اعتراض کوي، موږ په هغې باندې سوال اوچتو. موږ اهل سنت والجماعت هغه جماعت یو الله جل جلاله نبی خپل صحابه کرام ته فرمایل او زما صحابه بعد کې بس خلق راشي لهم مثل اجر اولهم، الله ورته دا ولنو خلقو بشان اجر ورکي. زما د نبی صحابه کرام تپوس کوي د الله نبی دا به کم خلقي را بشي اخر دور کې الله بوله اجر هغه ورکي کم چې ستا صحابه ته ورکي. ستا صحابه خو پتا ځان قربان کړل، کم غشه چې زما د نبی په جسم چلیږي صحابي د رسول الله مخې ته راځي هغه غشه په خپل سینه باندې زغمي. کم زبان چې زما د نبی په ذات اوچتیږي صحابي مخې ته راځي هغه زبان جواب ورکي. کچا د رسول الله په باره کې زبان درازي کوله صحابي د رسول الله راغې هغه زبان درازي جواب ورکو. کچا زما د نبی په ذات ګوته اوچتوله صحابي جواب په سوک ورکړل، کچا تور اوچتوله صحابي جواب په تور ورکړل، کچا شیر اوچتاو صحابي جواب په شیر کې ورکاو. اره د الله نبی په دې باندې ډیر مثالونه دي. د الله نبی ته فرمایي الله نبی دا وسوکی ستا د صحابو په شان اجري، ستا په صحابو کې هو حضرت عامر رضی الله تعالی عنہ ده. اره نوجوانو تاسو اوریدل نه ده حضرت عامر سوک ده؟ زما د نبی صحابي ده. جنگ خیبر موقع ده نبی علیہ السلام روان ده، اصحاب ور سره روان دي. حضرت عامر رضی الله تعالی عنہ ارا مخکې شو سا شعر ویل اللهم لولا انت مهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. د الله نبی کتنوي نه به موږ ته هدایت میراو شو نه به موږ رب پیژاندلو. د الله نبی کتن نوې موږ ته سم لار نو معلومه. د الله نبی کته دنیا ته نو راغله کته الله موږ ته ذریعہ د هدایت نو ګرځولې. موږ بخور نه پیژاندا، موږ به مور نه پیژاندا، موږ به نکاح نه پیژاندا. اے د الله نبی ستا ډېر شکریا، د الله حبیبا ستا ډېر مننه ته چې کله دنیا ته رالې تا موږ ته خور وښوده. د الله نبی ته دنیا ته رالې تا موږ د ظلم نه بچ کړو. د الله نبی دنیا ته رالې د شرک تیارې دې ختمې کړې. د الله نبی دنیا ته رالې د یتیم په سر د لاس کې ښودو. د الله نبی کله چې دنیا ته رالې موږ ته د انسانیت وښودو. د ستا برکات دي. زما نبی وایي دا اشعار چا وی؟ صحابي ورته فرمایي یا رسول الله حضرت عامر دا اشعار ویل. زما نبی څه فرمایي الله عامر ته تمام ګناهونه معاف کړو. حضرت عمر راوړاندې شه یا رسول الله دا جمله تاسو وفرمایله وجه سو چې عمر دا جمله فرمایله. علماء کرام فرمایي وجه داوا کله به چې د الله نبی په جنگ کې داسې کلمه ویله دا به علامت د دې خبرې هغه انسان به د دنیا نه تو، هغه انسان به د دنیا نه تو، هغه انسان به د دنیا نه تو، هغه شخصیت ته رب العالمین شهادت ورکاو. عمر دی وجنوي یا رسول الله تاسو دا جمله وفرمایله الله حضرت عامر ته تمام گناهونه معاف کړ. جنگ خیبر میدان راغې یهودی دې مرحب نامې دا هغه جنگ میدان تراوتو انا الذي سميتني زاغه کس یم چې ما ته مور
حضرت امیر برداشت ونکو میدان تراوتو امیر راغ میدان تا ورته ها ستانو مرحب دے تا تمور مرحب اخو دے دے ستالاس کی تور دا ستالاس کی تور دا ستالاس کی تور دا رے زمان مور ماتنوم حضرت امیر اخو دے دے یاد ساتا کستانو مرحب دے زمانو امیر دے کتا جنگ کولیشی زنبوز دلنیم کتا زان تا پالوان وے زد اللہ دنبی پالوانیم میدان تراغے مقابلی تراوتو مبارزی تراوتو مقابلہ سٹارٹ شوا حضرت عامر تور اوچا تکڑا کله چې تور اوچا تکڑا عامر رضی الله تعالی عنہ تور لاړه پندای پی ولګیدا څنګه پندای ولګیدا عامر رضی الله تعالی عنہ زخمی شو پزماکه باندې را پریوتو شهادت جامې نوش کو هغه پهلوان چغوي مرحب هغه پهلوان يم چې زمان مرحب دے ما تمور نون مرحب اخو دے دے زفالوان یم ز جنگٹم ز میدان گرمو ز تور چلوم زما د نبی صحابی دے حضرت علی میدان تراغے کتا تمور نون مرحب اخو دے دے انا الذي سميتني امي حیدرا انا الذي سميتني امي حیدرا شاکی یاد ساتا جسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کتا تمور نون مرحب اخو دے ما تنو مور حیدر اخو دے دے اے کتزان تا پالوان وے کتزان تا بدماش وے کتزان تا جنگی وے زنبوز دل نیما زا آغا شیریم چی زد زنگل شیریم کل چی زما آواز زناور واوری اب ٹول تختی ستاشان زناور زما مخیطا نٹینگی گی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے سنگے چی وار دا توری وکو مرحبی فوراً دو ٹکڑی کو یو طرف بل طرف تے واچاو مردار شو زما رونو کل چی زما دا نبی پوڑان دی چا آواز بلند کر لے زما دا نبی صحابی میدان تراغل لے کتا آواز اچت کر لے دا نبی علیہ السلام صحابی میدان تراغل لے جواب پا زبان سے کر لے کچا تور اچت کر دا نبی علیہ السلام صحابی راغل لے تور اچت کر دا پا تور باندی جواب ور کر لے دیوا چی نا حضرت علی رضی اللہ میدان تراغے صحابہ کرام تپوس کئی یا رسول اللہ دا بسو کی دا اللہ نبی یہ پا آخیر دور کی دا اللہ حبیبہ دا با دا آخیر دور خلقی اجر بستار صحابہ پشان کی زمان نبی فرمائی دا آغا خلق دی یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن دا آغا خلق دی امر بالمعروف کئی امر بالمعروف کئی فتنہ گرو سر جان کئی کنگوی کا فتنہ را قادیانیت رالا الحمدللہ منگا دا قادیانیت فتنے تا جواب ور کردے کا فتنہ رالا داد دا صحابوی چیلنج کو شیرالو زما علماء جواب ور کردے کا فتنہ رالا پا ام عظام باندی لاس اچت کرو وکٹوریان اہل حدیث رال زما علماء جواب ور کردے کچا دا نبی علیہ السلام پزاد گتا اچت اکڑا من زبان سر جواب کردے کچا لاس اچت کردے من پلاس سر جواب کردے کچا زما در رب پبارکی زبان درازی وکڑا بیا بخپل انجام تٹنگی گی ارے نوجوانو تاسو تا یونیورسٹی کی دا تعلیم در کئی ستاسو پر ابان گوتا اوچتیگی ستا دا ملک پا قانون و پا آئین کی دا ملک علماء پا خپلو وینو ازاد کردے دی دا پارا علماء وینو ورکولا زما پر ابان سو کلاس نو اوچتائی زما دا نبی پا بارا کی زبان درازی نکیگی لیکن نن دا یونیورسٹو تعلیم دادے نن دا افسوس خبر دادا زمانو جوان توئی اللہ موجود دے و کندے اللہ پا ہر چیز باندی قادر دے و کندے نن دا اللہ پا ذات گوتا اوچتیگی ستا پا ملک و ملت کی اوچتیگی ستا نوجوان خرابیگی ستا نوجوان دا اسلام نلری کیگی فلسفہ منگم ویلہ منطق منگم ویلے حکمت منگم ویلے ارے نوجوانو یاد ساتئی اللہ علی انسان پیزان دیشی کلچی اللہ طرف تمنڈوئی تب اللہ سو پیزنی ورستی رشوہ پا غفلت کی شفا لخابا خدای بکل یادوی خان خرابا ورس پا غفلت کی روان دا موبائل دے ٹک ٹاک دے فیس بک دے یوٹیوب دے
لاړه تیره شوه قرآن چغوي قرآن راغستو والا نشته مولوي صاحب جمعې په ورځ چغوي مسجد ته څوک راتلو والا نشته الله طرف ته رجحان کولو والا نشته دین روان دی په اسلام بولا فراله اسلام زمونږ د لاسونه روان دی د پلار هم پکې لاس دی د مور هم پکې لاس دی د بچي تربیت یې ونه کو دین یې ورونه ښودو اسلام روان دی اسلام روان دی فتنهګرو ته ښه خلک ګوري اهل حقو ته بد خلک ګوري مونږ شپه تېره کړه مونږ چېرته خپل الله ته پانسېدو یا الله ما ته دا لار سمه کا یا الله زما دا حاجت پوره کا شیخ طاقتوب فرمایلیو دا نه ده چې الله صرف د نبی اوري دا نه ده چې الله صرف د عالم اوري دا نه ده چې الله صرف د عابد اوري دا نه ده چې الله صرف د ولی اوري الله د ولی ام اوري الله د نبی ام اوري الله د عابد ام اوري الله د عالم هم اوري خو ته نه راځي ته ثابت قدمي نه کې ای بنده کم طرف ته روانې هیر شستانه زندگی روانه ده موږ ډېر تعجب کوو او دا زما د موضوع سره تعلق ساتي کائنات الله زما استاد تابع کړو په دې کې دا ورکوټې میږي روان دي ما ورته ګورو ډېر غوړ تعجب په دې باندې موږ ته حاصلېږي دا ورکوټې میږي په ځمکه باندې روان دی څه کوي د زندګي څومره ده زیات نه زیات یو کال زندگی ده موږ د دې نه عبرت حاصل نه کوو کله چې ما او تا ته پته ولګېده د دې میږي زندگی یو کال ده نو موږ حیران شو دا میږي یو کال زندگی تیری او په دې کې د دنیا دومره حرص دی چې دا منډه وي په دنیا پسې دا منډه وي په دنیا پسې دا منډه وي په دنیا پسې چېرته موږ په دې باندې غور فکر وکړو ما او تا ته الله اویا اتیا کال زندگی راکړله دا اویا اتیا کال زندگی ډېره معمولي غوندې کې ده د قیامت یوه ورځ 50,000 کاله ورځ ده د دنیا مطابق نو سوچ وکړه چې زما ستا د اویا اتیا کاله زندگی د قیامت یو نوڼۍ نه ده ووایه حاجي صاحب د اسمان ملایکې به په موږ پسې څومره خندا کوي کم شیطان چې په ما او تا غالب راغل دی زما او ستا نه خپل رب خپل دین د خپل نبي سنت هېر کړی دي دا شیطان بم په موږ پسې خندا کوي یو نوڼۍ زندگی ده رواني موتو قبل ان تموتو اے مسلمانه د خپل مرګ نه وړاندې مړ شه اعتراض مه اوچتوه اعتراض مه اوچتوه اعتراض مه اوچتوه ملائک چې ملائک شو شیطان چې لعین شو وجه صدا وجه دادا شیطان خبیث د الله په ذات سوال اوچت کو ملائکو سوال اوچت نکو فسجد الملائکة كلهم اجمعین تمام ملائکو رب حکم امانو فوراً زمکی تا سجدی للاړي او شیطان سوال اوچت کو سجدن نکو موږ نن سوال اوچت کو د الله په ذات مو اوچت کو نو جوانان ما ته وایي زمونږ د اهل سنت والجماعت تاسو علیمان موږ ته وایي ان الله علی کل شیء قدیر الله په هر څیز باندې قدرت لري دا راته ووایه آیا الله په دې قدرت لري الله یو داسې کاڼی پیدا کړي چې په خپله باندې اوچتولی نه شي شاید زما د نوجوان نسل ذهن خراب کړی او دومره د دین نه لري دومره د رب نه لري دومره د قرآن نه لري دومره د اهل علم حضراتو نه لري چې وایي موږ ته په دې سوال باندې ذهن خراب کړی په خپله ګواهي ورکوي په یونیورسټۍ کې 3 کسان دي یو 2 دریم ملحد دی دریم دا سوال اوچتوي حاجي صاحب د رب حاجت هېچا ته نشته که د الله بندګي دې وکړه دا د الله دپاره نه ده دا ستا دپاره ده ما وی نوجوانانو د دې جواب هم در کوم لیکن یاد ساتئ الله جل جلاله که تمام ځمکه د الله مخالفه شي رب ته سجده نه لګئ رب ته رجوع نه کوي الله نه مني الله په باچایۍ کې د ذرې مطابق کمې نه راځي که تمام جهان والا الله ته په
سجده پریوزی الله ذات منی الله ته جړاګانې کوي الله طرف ته رجوع وکي یا الله موږ ستا بندګانو سر به د سجدې نه اوچتو د الله په باچایۍ کې د ذرې مطابق کمې او زیاتې نه راځي تاسو نه اورېدلي موسی علیه السلام قوم کې یو کس دی ډېر زیات بدکاره دی غلام کوي فاسق هم دی خلکو ته تکلیف دی خلکو د خپل قوم نه وایستو ورته وایي ستا نه ضرر دی ستا نه معاشره خرابېږي ستا نه نقصان دی ته زموږ د قومه اوځه د قوم نه اوتو لاړ په یو ځنګل کې دی اوسېږي زندګي تېروي د مرګ ټیم یې راغی اسمان ته وکتل اسمان ته وکتل اسمان ته وکتل بیا یې داسې ښی اړخ ته مخ واړه ویې کتل بیا یې ګس اړخ ته مخ واړه ویې کتل بیا یې شاته وکتل بیا یې ښکته وکتل هېڅوک نشته هغه ګناهګار کېناست یا خالق الارض والسماء اے الله که زما په بخشش باندې ستا په باچایۍ کې کمی راځي زما په بخشش باندې ستا په باچایۍ کې زیاتې راځي الله چې ما ونه بخي الله چې ما ونه بخي الله چې ما ونه بخي خو اے الله که زما په بخشش ستا په باچایۍ کې نه کمی راځي نه ستا په باچایۍ کې زیاتې راځي اے الله بیا ما وبخه هیڅوک نشته الله ستا بندګانو د قوم وایستم مخکې ګورم څوک نه ښکاري شاته ګورم څوک نه ښکاري ښی طرف ته ګورم څوک نه ښکاري ګس طرف ته ګورم څوک راته نه ښکاري اے الله یو تی اے الله یو زی اے الله که ستا باچایۍ کې کمی او زیاتې نه راځي زما په بخشش ما وبخه زمان رب موسی علیہ السلام ته وحی وکړه اے موسی فلانکي ځنګل ته لاړ شه بني اسرائیل ځان سره بوځه زما ولی وفات دی زما دوست وفات دی موسی بشارت دا دی چا چې زما په دغه ولی باندې جنازه وکړه زه به هغه کس بخم موسی علیہ السلام قوم ته وایي او قوم ما پسې راځئ یا موسی موږ چرته بوځي چرته دې روان کړي موسی علیہ السلام ورته وایي د الله یو ولی وفات شوی دی رب فرمایي چا چې په جنازه وکړه بخشش به ورته کو بخشش به ورته کو بخشش به ورته کو قوم موسی را روان کو ځنګل ته رال په ځنګل کې ګوري چې هغه بدماش هغه بدکاره هغه فاسق پروت دی قوم ډېر سختو موسی علیہ السلام ته وایي تا موږ د دې دپاره راوستو دا موږ د قومه ایستیو آیا د ده په ذریعه به اوس الله موږ ته بخشش کوي موسی علیہ السلام حیران دی الله دا څه ماجرا ده الله دا څه ماجرا ده الله دا څه ماجرا زینه الله ورته وایي موسی که د زمانه د ټول کائنات دپاره بخشش غوښتی وی د چې کم الفاظ ویلي ما به بخشش کړی وی موسی قوم خبر کا د چې کومه توبه ایستې ده د چې کم الفاظ ادا کړل دي که دا یې د تمام کائنات دپاره ویلي وی الله وایي موسی ما به تمام کائنات د په دې خبرو باندې بخلی ارے نوجوانو هغه کس سال پاس وي رب که زما په بخشش ستا په باچایۍ کې کمی راځي رب که زما په بخشش ستا په باچایۍ کې زیاتې راځي چې ما ونه بخي که تمام کائنات هغه الله ته په سجده شي زما د رب په باچایۍ کې د ذرې مطابق کمی نه راځي که تمام کائنات د هغه الله مقابلې ته ودرېږي زما د رب په باچایۍ کې د ذرې مطابق زیاتې نه راځي کمی نه راځي عبادت موږ د څه دپاره کوو تاسو چېرته خپل اسلام ویل دی تاسو چېرته خپل اسلام مطالعه کړی دی که مفتي باچا خیل د 20 کاله په عمر کې مفتي کېږي د 22 کاله په عمر کې هغه چېرته الحاد ته لاوړي هغه دومره سوالات اعتراضات جوابات تیاروي د هغې حل راوباسي هغه ته خپله لار معلومه ده هغه الله پېژندل دی الحمدلله ثم الحمدلله علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرمائی اللہ چې یو نعمت درکو دا نعمت دومره لوی نه دی څومره چې تا په دې شکریا ادا کړه تا ویل الحمدلله تا دا الفاظ ویل الحمدلله دا د نعمت نه
الله بنگله درکړه تاویل الحمدلله بنگله دومره لوی نعمت نه دی لکه تا چې په حمد ادا کو موسی علیه السلام کوی تور ته روان دی په لار کې یو سړی راغی غټ غټ باغونه دي کلیم الله چرته رواني موسی علیه السلام ورته وایي کوی تور ته ځم د الله دیدار لا ورته موسی الله نه خو تپوس راله وکړه که نه ته د الله نبی الله ستا سره هم کلام کیږي موسی الله ته ووایه ستا یو بنده دی ډېر مال دی ورته ورکړل دی هغه وایي چې دا مال به په څه شي باندې کم شي موسی علیه السلام ورته وایي ټیک ده مخکې لاړ یو نوجوان په شګو کې ناست دی هغه ورته وایي موسی چېرته روان یې موسی علیه السلام وایي کوهي تور ته روان یم د الله دیدار لزم هغه نوجوان ورته وایي موسی الله نه خو رالی او تپوس وکړه که نه ته ورته ووایه موسی چې ستا یو بنده دی په شګو کې ناست دی دومره غریب دی د خپل جسم د پټولو دپاره ورڅه وسایل نشته الله څه داسې عمل وکړي چې ته راضي شي ته هغه ته مال ورکړي ته هغه ته د جسم د پټولو دپاره څه خو ورکړي که نه څه وجه ده د الله نه تپوس وکړه حضرت موسی لاړ کله چې راغی باغ والا ورته وایي موسی دا راته ووایه الله زما باره کې څه وي زما مال به په څه کم شي موسی علیه السلام ورته وایي الله وایي زما دې بنده ته ووایه یو ناشکري وکړه یو ټکی ناشکري زما وکړه هر څه به نه والم او وایي چې ما ته الله راکړي په شکر دي زه ولې د الله ناشکري کوم زموږ والد محترم به ماته یو قصه کوله وی ډوډۍ په ځمکه مه اچوئ وریجې په ځمکه مه اچوئ سالن په ځمکه مه اچوئ ځکه یو سړی و هغه یې د علماو نه تپوس وکړو چې زما مال ډېر زیاتېږي ورځ ته ورځ دا به څنګه کم شي علما ورته وفرمایل چې ته جواري نه ډوډۍ راواله د جوارو ډوډۍ او په اس کښېنه چکر وخا هغه خوره هغې کې وجه دی ته چې کله قفه کښېنو ستا د خولې نه به خامخا پوټي کته لویږي په هغې به خلک پرېږدي نو الله به په تا باندې رزق کمی راولي تاکې ناشکري راله ناشکري مه کوئ اکاس وی موسی الله چې ما ته په شکر راکړل دی زه د خپل رب ناشکري نه کوم موسی زه به د خپل رب ښه شکریا ادا کوم موسی علیه السلام را روان شو راغی کم کس چې په شګو کې ناست دی او ورته وایي موسی زما باره کې درته الله څه ووی حضرت موسی کلیم الله فرمایي رب العالمین فرمایي زما دې بنده ته ووایه زما شکریا ادا کا زه به تا ته ډېره دنیا درکم هغه ناشکره و خولې په ناشکرۍ عادت وه فورني جمله ویلا ما ته الله را کړي څه دي زه د الله شکریا ادا کم ما ته خو الله لباس هم نه دی راکړی ما ځان په شګو کې پټ کړی دی ما ته الله څه راکړي زه د الله شکریا ادا کم الله تیز باد و هوا راوسته خاورې اوچته کړه لغړې پرېښودو بربنډې پرېښودو دا د ناشکرۍ انجام دی که الله درته صرف شګم درکړل شکر پې ادا کا دې وجې نه علامه ابن کثیر رحمت الله علیه حافظ عماد الدین علامه ابن کثیر خپل تفسیر ابن کثیر کې دا را نقل کړي رب العالمین شکر ادا کول په یو نعمت باندې دا د نعمت نه لوی نعمت دی الله بنگله درکړه بنده ته شکریا ادا کړه تا لفظ الحمدلله ووایو دا الحمدلله د بنگلې نه لوی نعمت دی الله ګاړی درکو تا الحمدلله ووایو دا الحمدلله د ګاړي نه لوی نعمت دی الله کور درکو الله بیبي درکړه الله اولاد درکو تا الحمدلله ووایو دا نعمت دومره لوی نه دی څومره چې پې تا الحمدلله ووایو څومره چې پې تا الحمدلله ووایو څومره چې پې تا الحمدلله ووایو دا وجه ده نوجوانو یاد ساتئ الله موږ ته د اسلام نعمت راکړل دی موږ د هغې نعمت شکریا ادا نه کړه موږ د هغې نعمت شکریا ادا نه کړه موږ د هغې نعمت شکریا ادا نه کړه دا به په غېږه کې موږ ته اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله میلاو شو دومره ښکلی دین الله موږ ته راکړو د دې ریلیجن په باره کې موږ د خپل رب شکریا ادا نه کړه موږ د الله په نیچرل باندې لاس اوچتول شروع کړو زمونږ ذهن په دې باندې ریفلیکس ایکشن एकदम غالب شو زمونږ ذهن خراب شو زمونږ جسم خراب زمونږ
ذات خراب مونږ د شکریا په ځای د الله ناشکري وکړه او د الله په نیچرل لاس اوچت کو وی ما ته وای نوجوان مولوی صاحب دا راته ووایه الله په هر شیز قادر دی آیا الله داسې کاڼی پیدا کولی شي چې الله یې په خپله اوچتولی نه شي ما ورته ویل د دې جواب خو به تا ته یو بیوقوف هم درکړي تا خو علم نه دی ویلی تا که فلسفه ویلی وه تا که منطق ویلی و تا که بلاغت ویلی و جواب ډېر آسان دی ممتنع الجمع امکان نه لري دوه څیزونه چې یو ټیم کې قدرت می عاجزي می الله قادر دی نو الله عاجز څنګه دی مثال یې دا دی ملحد ته ووایه اے ملحد صاحب آیا ته د خپلې بیبي نه په یو ټیم کې داسې بچی پیدا کولی شي چې نه هغه بچي ته حلالي وویلی شي نه ورته حرامي وویلی شي نه دا وی چې دا حلالي دی زما خپل اولاد دی نه دا وی چې دا د زینا اولاد دی حرامي دی په یو ټیم کې یو بچي ته آیا حلالي او حرامي ویلی کیدی شي دا ویلی کیدی شي چې دا نه حلالي دی او دا نه حرامي دی دا ته څنګه وی چې الله هم قادر دی او بیا وی چې الله عاجز هم دی کاڼی اوچتولی نه شي دا مثال خو داسې دی لکه زه وایم په منبر باندې چې هغه سیک ناست او قرآن یې وایو چې سیکشن قرآن یې څنګه وایو ارې د نایب په دوکان کې د اګنجې لیدو یختې چې واړه کول چې ګنجې شي یخته څنګه واړه کوي الله چې قادر شو ګټې پیدا کو بیا عجز څنګه شو چې اوچتولی نه شي یو خبیث پنډت دیانت سرسوتی دا په انډیا کې تیر شوی پنډت دیانت سرسوتی هغه سیتیار پرکاش کتاب ولیکو دا د آریا سماج لیډر او په هغې کې سوال وکړو مسلمانانو ستاسو قرآن مین میډ دی دا نیچرل نه دی مین میډ مطلب دا دی دا انسان ایجاد کرده دی که چېرته دا د الله د طرف نه و چونکې زموږ سره په جګړه په دې عقیده را چې موږ الله پاورفل منو سوپر طاقت ذات صرف د رب کائنات منو هر شیز د الله د قدرت لاندې دی د الله جل جلاله قدرت لا سوال دی د الله قدرت ته د چا عقل نه رسیږي د الله قدرت غالب دی موږ عاجز یو زموږ عقل یې نشي راغستی هغه وی ستاسو قرآن دا مین میډ دی مین میډ مطلب دا دی دا د قدرت د طرف نه نه دی دا د الله د طرف نه نه دی که چېرته د الله د طرف نه و په دې کې به آیات نه و ان الله علی کل شیء قدیر الله په هر شیز قادر دی که چېرته تاسو وایئ چې دا د الله د طرف نه دی آیا دا د الله د طرف نه دی دا راته ووایه الله په زنا باندې قادر دی که نه دی آیا که دا د الله د طرف نه وي الله په غلا قدرت لري که نه لري دا سوالات یې دوه وکړو قاسم العلوم والحیرات حضرت قاسم نانوتی قسم بالله علماء دیوبند په هر دور کې د هر فتنې په وړاندې د حق ناره بلند کړله الحاد ته جواب ورکړل دی کفر ته جواب ورکړل دی علماء دیوبند حضرت شیخ قاسم نانوتی په هغه دور کې د ذهن نغاري خبره اوچته خبره ده قاسم نانوتی رحمت الله علیه میدان ته راوتو که تاسو غور وکئ د قاسم نانوتی عمر د 40 نه والا 45 سال پورې دی قاسم نانوتی د اسلام دفاع کړله دنیا ته د دیوبند مدرسه ورکړله نن تمام دنیا مني ارے جماعت اسلامی والا تیرو ورځو کې یو کس زما خواته راغی ما ته وایي په الله مې دې قسم هر میدان تک افراد تیار کړل دي علماء دیوبند تیار کړل دي وهابیانو کې خلک شته موږ سره ملاقات لري اولاد یې زموږ سره دی زموږ سره اټیچ دي انشاءالله د الله نه یقین دی توقع ده په الله باندې زموږ ټرسټ دی انشاءالله یو دور به داسې راشي دا خلک به اهل سنت والجماعت حق عقیده قبوله کړي ما ته په خپله وایي دفاع که موږ په دې دور کې ولیده من په دې دور کې چې ما درنده ور حسابېږي علماء دیوبند کوي حضرت مفتی شمائل ندوی دامت برکاتهم العالیہ دا رب العالمین وکیل بن کر میدان میں آیا رب کا دفاع کیا اللہ کا وجود ثابت کیا عقل سے ثابت کیا الفاظ ادا کیا ایسا الفاظ کہ ملحدوں جو آپ ہمیں پیغور دیتے تھے علماء کو انگلش نہیں آتی ارے میدان میں آ جاؤ ہمیں انگلش بھی
دا خوبصورت ریلیجن دین میرا اسلام ہے. ہم عربی نہیں، ہم عربی بولیں گے. وجہ یہ ہے ابوالکلام آزاد وائسرائے سے ملاقات تناس دے پمابین کی ترجمان کی نول دے آگا ورطا انگلش وی وائسرائی آگا ترجمانی انگلش ترجمہ اردو تکی. حضرت ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ آگا لگیا دے زبان استعمالی پخپل اردو زبان کی خبری کئی. وائسرائی یو خبر وکڑا ترجمان غلط ترجمہ وکڑا. وائسرائی پہ انگلش کی خبر وکڑا ترجمان غلط ترجمہ وکڑا. حضرت ابوالکلام آزاد ورتوئی ڈانٹ کر ورتوئی ترجمہ نہ پیگی ترجمہ نہیں تسنگ ناستے دی. وائسرائی مطلب دھا دے تال پاس غلط ترجمہ وکڑا. وائسرائی حیران دے ابوالکلام آزاد پہ انگلش ورزی آگا ترجمان رکی تر انگلش ترجمہ نشی کولے. پیالا افسوس خبر دادا کہ ابوالکلام آزاد زما سے فوراً انگلش ولی نوئی. حضرت ابوالکلام آزاد ورتوئی وائسرائی سے یاد ساتا مات انگلش تان خرازی کستا زبان دے مات ستان خرازی لیکن زبق پل قومی زبان ویم سر دشمن زبان نویم. تاس علماء تا پیغورون ورکول علماء تا انگلش نورزی ارے داسی الپاس دے انگلش چی بیا ملحدم عجز دے زدی لفظ سمت لفظ دے دامنگ دنیا تا خودل. حضرت قاسم نانوتی دا افراد تیار کرل دیوبند مدرسی دا افراد تیار کرل. ما تا وحابیان پخپلوئی زما خوات رازی کم چی تعلق ساتی جماعت اسلامی والا رال تمام خلق پا زبان نندانا ردا. الحمدللہ منگ تا پخر دے پخپل منحج پخپل سند دیوبند منگی فرقہ نگنو نا فرقہ دا زمانگ سندی مدرسہ دا یو علم چی تا تا سند آوری دا سی نشی کی دے چی دیوبند علم پکنے و دا خپل سند رسول اللہ تو ورسی. دی وجہ منگوائی دوں دا خپلو اکابر دفاع کو چاہے ساری دنیا مخالف کھڑا ہو جائے ہم اکابرین کا دفاع کریں گے. ہم نے کیا بھی کریں گی بھی آئندہ بھی کریں گے اب بھی کرتے آئندہ بھی کریں گے. وجہ قاسم نانوتی را 40 نہ 45 سال پوری زندگی دا لیکن رب کائنات تکار اغستے دے مقابلے تراغے پندت جی پا کتاب نکل لے زما پر رب باندی دلاس عجت کر لے زما دا نبی پزاد دکفت اچتا کرلا قرآن دی مین میڈ شمار کر لے اور زما چلنج دارے کہ محمد مصطفیٰ دمر مین میڈ تگوری چاگا قرآن پشان کتاب جوڑا والے شی. ارے 1448 سال لازمن چلنج دے فاتو بسورت من مثلہ نرشد نر بچیا یو سورت خو صرف راوڑا کنا یو سورت صرف راوڑا یو سورت صرف راوڑا 114 سورتو نما نبی راوڑو تا یو سورت صرف راوڑا پتہ بولگی چی دا مین میڈ دے او کدا نیچرل دے دا دا اللہ را طرف نہ دے او کنا دا مین میڈ دے پتہ بیا ولگی. دی وجہ آغا جواب ورکو کتابی ولی کو انتصار الاسلام اور توی پندت جی تخو مخی خلقو تناسے پسٹیج ولالی خپل من مانی پا خلقو خرسے چیزستاسو رہنمائیم منگم رہنماگانیو لیکن تا تا دمر علم نشتا تا ترا پتہ نشتا اے تا ترا غلا تعریف ندرزی غلاوئی چی مولائی سیب باچا خیل مکتی سیب لاس رواغس ستا پجیب کی ستا پیسے پرتی دی اغیستانا راویستی دی توی ڈاکا دی توی غلا چی مال ستا دے رواغس ما پا کائناتو کی تدسی او شیز وخایا چاد اللہ ندے چا اللہ اغلا کی. زنا خو علی چی دا زنا آلاتی تا قرآن ندے ویلے کتا قرآن ویلو تا با اعتراض نو کلے. دی وجن قاسم نانوتی فرمائی لیسا کمثلہ شیء اللہ قرآن کی فرمائی دا اللہ پشان سوک نشتا. زنا خو علی چی دا زنا آلاتی زنا تکے ذکر زنا علا در سرا اول دا اللہ دا پار دا زنا آلات ثابت کا بیا ہوئی چی اللہ پا زنا قادر دے کن دے. لیسا کمثلہ شیء دا اللہ پشان ہیس چیز نشتا. مخلوق جدا خالق کائنات جدا. دی وجہ دفاع زمان علماء پا ہر دور کی کرلا کچا زبان درازی کرلا جواب ملاو شوی دی. نوجوانو خپل عقیدی مخراب ہوئی تاسو خپل علماء ندی کتلی تاسو خپل علماء خوات نه اتلی زمان خوال دیر راش
ډېر ولا ذهن ګن کړی کله چې راشي کینی بیا چې کله ځینې لاس ښکلی تندی ښکلی زما تمام اعتراضات حل شو زما تمام اعتراضات حل شو زما د الله سمینه ده که زما د الله سمینه زه به سوال نه اوچتوم تا ته کله په ذهن کې دا ده راچوي کائنات د ډاروین نظریه ده د ډاروین نظریه ده چې کائنات کولاو شو نه ایجاد المعدوم زما رب کائنات پیدا کړو زما رب کائنات پیدا کړو ډاروین د دنیا د ټولو نه غټ بیوقوف انسان تیر شوی بلکې انسان هم ورته نشي ویلی چې د یو سړي نظریه دا وي چې سپوږمۍ د ځمکې نه اوچته شوه نور د ځمکې نه اوچت شو بیا راته دا ووایي جي چې نور څنګه د ځمکې نه غټ دی سپوږمۍ څنګه د ځمکې نه غټه ده دومره بېوقوف انسان چې د انسان تشبیه د شادوګانو سره ورکوي زما رب خو فرمایي لقد کرمنا بني آدم ای د آدم زویه ما تا ته ډېر عزت درکړی دی ستا ذات ډېر اعلی دی ستا ذات خو ډېر اعلی دی او ته وایې ډاروین ما ته انسانیت ښیي افسوس خبره ده شیخ سعدی رحمت الله علیه حضرت مولانا روم رحمت الله علیه فرمایلی په مثنوي کې یو داسې دور و شپه به شوه مور پلار به بچي ته مثنوي اوروله داسې دور و نن هغه دور لاړ داسې دور و چې بچی به د 15 کالو شوي اوس به یې په مونځ ودرو اوس خلک بچی په مونځ نه ودروي نن د دین توجه نشته د مور او پلار توجه نشته په اولاد د جهنم په لار روان دی که په هغه خول کې اور بلیږي زما ستا بچی په دې لار ورځي موږ یې دې طرف ته نه پرېږدو موږ وایي بچی اور دی دغه اور به دې وسوځي که کویې دی بچی په غاړه تاویږي موږ یې ترې لرې کړو هسې نه کوهي ته ونه لویږي زما بچی به دنیا نه لاړ شي لیکن زموږ بچی د اور په غاړه دی بلکې په اور کې دن نه دی د مور پلار سوچ نشته په کوهي ته لویېدو والا دی مور او پلار ورته سوچ نه کوي عقیده یې تباه شوه چا د قرآن سنت په نوم تباه کړو چا د قرآن په نوم باندې چا د ساینس په نوم باندې چا د فلسفې په نوم باندې ستا بچی تباه کړو ستا په خپل بچي نظر نشته ای زما بچی تمام عمر تباه کېږي شیخ مولانا روم رحمت الله علیه دی وجه نه فرمایلی هیچ چیزی خود به خود چیزی نشد هیچ چیزی خود به خود چیزی نشد هیچ آخین خود به خود تیغی نشد یو سیزم په خپله باندې نه راځي وسپنه په خپله باندې تبرګی کېږي نه جبل دې په خپله نه جوړېږي سندان دې په خپله نه جوړېږي توره دې په خپله نه جوړېږي چړه دې په خپله نه جوړېږي د چا د لاس لاندې به راغلي یوه دې نه به د هغې نه د اشیا جوړېږي هی هی مولانا روم هی هی مولانا روم چرته لاړ څه حال خلکو څه قسمه خلکو مولانا روم به فرمایل مولای روم هرگز ملا مولای روم هرگز مولای روم نباشد مولای روم هرگز مولای روم نباشد مولای روم به مولا نو جوړ شوی چې د شمس تبریز رحمت الله علیه پیزاری نو سیده کړي دا خو یې پیزار سیده که نو مولا شو یو شیزم په خپله باندې نه راځي یو سیزم په خپله باندې نه راځي تاله ملحدینو دماغ په دې خراب کړ دي چې الله د دې وخت نه مخکې په کم وخت کې کله چې کائنات نو الله په کم وخت کې اره وخت خو زما رب پیدا کړ دی په وخت کې څنګه دی علامه سعد الدین تفتزانی په شرح العقاید کې د نن 800 سال مخکې دا مسله بیان کړې وه وخت د الله مخلوق دی مکان د الله مخلوق دی زمان د الله مخلوق دی جهاد زما د رب د پاره نشته الله موجود جسم زما د رب د پاره نشته ستا په شان هغه د پاره وخت نشته مونږ خدا ویل با الله په یو حال بنده په یو حال نه دی امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مناظره و د دهریو سره دهریانو خلک راګیر کړي دا په هر دور کې ټینشن تیماله خلک راګیر
ټایم شته چې راشي زمونږ سباس مناظره وکړي. خلک رال امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ته امام صاحب دهریه من چیلنج کوي تاسو د مناظرې میدان ته راشئ. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ټیک ده ورځ مقرر شوه ټیم مقرر شو حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه را روان دي. مناظرې د ټیم نه لیټ راغی. دهری مناظر وایي ته څنګه امامي ته څنګه مناظرې د مناظرې ټیم له راونه رسېدي. امام صاحب ورته وایي حضرت مخه پکېږه زه چې راتلم زمونږ طرف ته باران شوی و دریاب راوتی و کشتۍ نه وه بیا یو ونه راماته شوه او ورته وایي څنګه رالي. امام صاحب وایي ونه راماته شوه قربان امام اعظم باندې. امام صاحب فرمایي ونه راماته شوه ټک ټوک شوه میخان پې ټک والی شو بیا راله زمونږ مخې ته ودرېده مونږ پکې کېناستو بل طرف ته یې راواړولو کرایي رانه واغسته د دې طرف سورلۍ کېنولې واپس یې واړول کرایي ترې واغسته هغه یې به سورلۍ وړې راوړې په خپله باندې کرایه به یې اغسته او ورته وایي چا جوړه نه کړه په خپله جوړه شوه دهریه وایي. امام صاحب وایي ها ونه په خپله راماته شوه. امام صاحب وایي ها وایي میخان په خپله ټک والی شو. امام صاحب وایي ها ورته وایي کرایي په خپله واغسته. امام صاحب وایي ها وایي په خپله بل طرف ته راواړولې. امام صاحب وایي ها هغوی د خندا نه ټخ ټخ ورته وایي دا څنګه امام دی دا به څنګه مناظره وکړي دا د بېوقوفو خبرې کوي چېرته ونه خپله راماتېږي خپله ټک ټوک کېږي خلک پکې په خپله کېناستی شي بل طرف ته یې راړولی شي ایا هغه په خپله کرایي اغستی شي. امام صاحب فرمایي او بېوقوفه زما مرادم داو مام تا ته دا وې ایا یوه کشتۍ یو ونه په خپله نه راماتېږي په خپله نه ټک ټوک کېږي په خپله کرایي نشي اغستی سورلۍ نشي کېنولی ای بېوقوفه دومره لوی کائنات دا په خپله باندې څنګه چلیږي. ته ما ته د دې جواب را چې دا خبره واورېده ټولو د امام ابو حنیفه امام ابن کثیر فرمایي فاسلمو اسلام قبول کو پر لاس د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دانا کو تو کافی ہے صرف ایک اشارہ نادان تو سمتا نہیں دفتر نہ رسالہ. کم چې کافی دی کم څه چې عقل دی چې یو دلیل هم واوري هغه پوه شي. نادان بېوقوف ته که ته کافي که بېوقوف ته چېرته لایبرري کولاو کې تمام کتابونه ورته ووایې لیکن چې د چا ته هدایت نه نصیب کېږي هغه ته نه نصیب کېږي. څوک چې بېوقوف وي هغه ته عقل نه نصیب کېږي هر عقلمندو په خبره نه پوهېږي. امام شافعي دې وجې نه فرمایلي وو چا ورته وي د الله په وجود د الله په نیچرل قدرت ستاسو څه دلیل دی. حضرت امام شافعي ونې ته لاس ونیو دا ونه دلیل دی که عقلمند چېرته د عقل نه کار والي وجه دا ده که چینجی راشي دا ونه وخوري ریشم ترې وځي که چېرته رګبین مچۍ راشي دا ونه وخوري د هغې نه شات راوځي که چېرته ځناور راشي که چېرته غوا بیزه راشي د دې ونې نه خوراک وکړي هغې نه وشان راوځي د هغې نه پی میلاویږي. ونه یوه ده د رب د قدرت نظاره ده کله چې چینجی وخوري ریشم ترې راوځي کله چې ګړه بیزه وخوري پی ترې راوځي کله چې د دې ونې نه خوراک د شاتو مچۍ وکړي شات ترې راوځي. ونه یوه ده د رب قدرت جدا دی دا د ټولو نه لوی دلیل دی. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه حضرت رحمت الله علیه هغه ته څوک چا ورته وي د الله په قدرت دې څه دلیل دی الله څنګه مني هغه وي عقلمند دپاره یو خبره کافي ده یو کمره ده د سپینو زرو د بار نه ده دننه د سرو زرو ده بالکل ورته کړکۍ نشته ګیټ نشته د پاسه سوری نشته فورا هغه کمره وچاوده ځناور ترې راوتو په ځمکه ګرځي خوراک څښاک کوي دا دلیل دی د الله دا د الله قدرت دی. چاوی حضرت څه مطلب دی امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ورته څه عجیبه خبره کوي تاسو پې غور وکړئ. حضرت ورته فرمایي وایي د چرګوټی چې کله انډه وشو کېږي بار ته راوځي انډه څومره بنده ده هوا د بهر نه نه ځي خوراک د بهر نه نه ځي د الله قدرت دا نه دی دننه څوک شته چې دا په دې دننه انډه کې په دې پوستکي کې دننه دې ته هوا ورکوي پوستکي کې دننه دې ته خوراک ورکوي څوک طاقت او قدرت شته دا دومره لوی کائنات
دا چې روان دی چلیږي رستو د الله د قدرت زور رستو د الله قدرت دی رستو د الله قدرت دی علامه علوسی رحمت الله علیه دیو باندې چې داغه دلیل را نقل کړل چې گمراه کیږي پی ایچ ڈی ډاکټر هم خلک گمراه کوي د قران په نوم ستا په وطن عزیز پاکستان کې او چې هدایت ورته الله ورکی یو باندې چې ته ورکی یو باندې چې واقع را نقل کړه ان البعیر لتدل اره دا غشان دلالت کوي چې په دې لار سو اوختل دي دا د خپل نشانات علامت ده چې په دې لار سو اوختل دي کوخ نو تله د پایو نشان بینو د پنځه نشان بینو څنګه په لار باندې تا ته پته لګي چې څوک تل دی الله شتا د الله سات شتا دیو جن د دنیا نظام چلیږي الله شتا اوه بندګانو کتا سو زما طرف ته ناراضي نور براولم سمود عادیان لوی قومنا لال د زمکې نه فناش که زما طرف ته تاسو ناراضي نور براولم آغا شان بروان دزمکه الٹا کم چې د شپې به سملی سحر ته بروان کورونه کې ناستلی زما سیلابونه به راشي سیلی به دوان راشي وبا به راشي تاسو به ختم کم زما زمکه ده زما ملکیت دی زما باچایی ده نور خلق براولم احرام مصر نن درې په غزا کې موجود دي 15 ټنه د یو کمر مقدار د 20,000 نواله تر 30,000 پورې مزدوران هغه مزدوران چې دا غلامان نه مصریان هغه سینس تاسو نن وګورئ فیصا خوس هغه نقشه جوړه کړې وه کم چې موږ د فلسفې امام ګڼو مشري ګڼو چا شاګرد چې ارسطو سقراط دی هغه لوی ساینسدانان د دنیا نه لاړ غرور مه کوه چې ستاسو په نن دور کې ماډرن زمانه ده ستاسو ایجاد درسه دی زما د رب د لارې نه مه تښته احرامي مصر ته نن هم د چا عقل نه رسي داسې دنیا جوړه شوې ده رب رانه کړ ده د ځمکې نه ختمه شوې ده موږ څه کړ دي موږ ولې په بنګله غرور کوو موږ ولې په ګاډي غرور کوو موږ ولې په سپین لباس غرور کوو موږ ولې په مال غرور کوو قارون تباه شو پیسه غوس د دنیا نه لاړ داسې شیزې جوړ کړ چې نن هم د ساینسدانانو عقل عاجز دی چې نن موږ ماډرن زمانه وایو لیکن نن هم ساینسدان وایي چې دا څنګه جوړ شوی داسې لوی ساینسدانان راغلي دي لوی علمونه ورسو غرور یې نه دی کړی او ای بنده ته لاړې په یونیورسټۍ کې دې 2 کتابه وویلو اسمان په ډزو ولي 2 کتابه دې ویله اسمان په ډزو باندې وسولي دیو جن زما رونو الله طرف تراشي الله طرف تراشي فرعون لاړ شداد لاړ قارون لاړ حامان لاړ ابو جهل لاړ زما استا پلار نیکه زمون په مخ کې روان دی په مونږ پسې د قبر عذاب دی په مونږ پسې وروسته ډېر لوی امتحان را روان دی هغې ته ځان تیار وساتئ نوجوانانو خپل الله ته رجوع وکړئ خپل الله طرف ته راشئ که څه اشکال اعتراض درته راشي مونږ ته دا ټول اشکالات معلوم دي د مخکې نه ته ووایم دا کم اعتراض چې تاسو نن رالی صرف تاسو هغه بانډه چیل خلک وایي د نادیده لور وشوه نور پسې خوانه تاسو چرته را اعتراض نن واورېدو د نن نه 200 کاله وړاندې دا زما په عالم اشرف علي تانوي رحمت الله علیه قاسم نانوتي باندې دا اعتراضات چې په کتابونو کې دي خو موږ تاسو په منبر د دې وجې نه